الحمدلله خان صاحب خدای عزت درکړي له نور هم زموږ پاکستان چې کوم عزت وموندو په دنیا کې او د داسې غټو ملکونو روغ وکړل په دې کې پاکستان وقار چې ډېر بیا قرباني ورکړه پاکستان دغه دا ډېر ګران کار دوه کوټو سو کې کولی معمولی صاحب باندې په دې باندې دا پاکستان له ډېر بیا اهمیت ورکړ په ټول دنیا کې زموږ د ګرین پاسپورت د دې عزت زیات شو ان شاء الله نور مزه شي او دنیا نه پکې چې پاکستان سره هر قسمه امداد هم رسو دغه چې امن یوار ولور فیلډ مارشل کردار ته څنګه دی؟ اسدونه سے پورا پاکستان مسلم انډیا غو خلات ډېر زیات وشتو او شکر دې دشمن دې څه شکل تر کو دې خو داسې کارنامه په ټول دنیا کې موږ د دې جنرال صاحب ډېر شکریا ادا کوو د قوم د لپاره ملک لپاره دا زموږ عزت دی جنرال صاحب زموږ عزت او بس پکای چې په ټول ملک کې د په شان جنرالان نور تیر شي شکر پاکستان ته ګټ سره نشي کېدی زموږ فوج په دنیا کې چې موږ قدر کوو ټول دنیا هم قدر کوي ان شاء الله او شکست به نه مونږ په دې باندې خوشاله وو چې شکر خدای پاک داسې جنرالان او داسې امران راکړي چې شکر په دې په فوج کې زموږ خبرې نشته په ټول دنیا کې ان شاء الله پاکستان فوج ان شاء الله په ټول دنیا کې په نړۍ کې یاد دي په دې موږ شکر ادا کوو ټول دنیا هم پکای چې پاکستان عزت وکړي یو څو دغه ولور کې نو بل نام تاسو څنګه د سفارتکارۍ خبرو کړه په ټول دنیا کې زموږ عمل پوسلې ده یا بعضې خلک زموږ په فوج پسې په ملک بس یاره چې خلک خو باندې پیږي خو موږ چې خپل ملت ته شکر دی په سفارتخانه کې موږ کامیاب بنکې په ټول دنیا کې غړ ملکونو دا پیسې نه شو کولی دا زموږ سفارتخانه پوره زه په خپل د غړي شکر وباسم چې خدای دونه بیا اهمیت پاکستان لور دا زموږ سفارتکارۍ آربي او دې مهنت دې د غټ خلک او د اسرائیل باندې کافر ملک دا وایو کنه چې هغه خو پاکستان د پرداس نه ستل لګا د کوم دشمن هغه یو انډیا راغلی نه دا ټول مرګري نه یو تسلیم نه کړه لوغه په ټول دنیا خو باندې چې پاکستان یو کردار ادا کوي په دې شکر وباسم